او تاسو جی په مونږ ډېر ګران یې انشاءالله مونږ به تاسو سره پوره تعاون کوو. زمونږ ایس ایچ او صاحب چې کله نه راغلی دی نو دا یو دباو دی د الله فضل دی علاقه ډېره سمه شوې ده. ایمانو باندې کوو زمونږ قاني عبدالله صاحب ګرځي په کلي کې ګوټ په ګوټ او روغ هم کوي ورس کوي داسې ناظمان د خدای بیا بار راولي لکه دې خلک په روزګار کومه د ټولو مشرانو ته پته ده او الحمدلله نن سبا د مخکني حالات نه چې کوم دي د نسبت حالات ډېر بهتر شوي دي. په دې وجه باندې چې یو پکې مدرسې زیاتې شوې زمونږ د عالمان پکې ټایم په ټایم چې کوم دی دا ختمونه او دا ماشومان ټول فارغۍ دیني طرف ته روان دي. دویمه خبره دا ده چې عبدالله حقاني چې کله نه راغلی دی او د دې علاقې مشر شوی دی نور هم داسې ډېر مشران شته عبدالرحمن خان دي شوله دا نعیم خان لالا دي شوله ډېر ګیر پیر مونږ چې دا عالمان ګورو کوم مشران ناست دي د دې په وجه الحمدلله زمونږ نسبت ډېره بهتره شوې ده. زه نن دا ټول کلي مدلجه ګمده ناستې ده خیره او ډېره ښه موقع مدلجه زه خپله خبره وکړم زما جي مخکې چې ګمدنه حقاني صاحب روغه کړې وه او د دې روغې دپاره خصوصي د ماته که راشه د رنګ کړو چې ته راشه مدلجه ګمده مونږ ته د روغې دپاره اجازت راکړه چې دا روغه دلې وکړو. هغه روغه چې ګمدنه مونږ وکړه د دې ته چې کوم ډیمانډ شوی د هغې مطابق مونږ هغه روغه وکړه جي اووه میاشتې پس چې ګمدنو زمونږ هغه رول چې ګمدنو هغې کسانو د روغې نه پس چې ګمدنو بیا مړ کړ. زه راغلم چې کوم دی چا چې زما روغه کړې وه په دې هغه کې چې کوم مشرانو ته کېناستم چې ما یې زما دا روغ مړ شو زما نه پیسې واخیستې شوې چې کوم دی تاسو زما درکړې زه په شپېللو باندې ستړی شوم هغه پیسې تاسو ورکړه هغې ته اوس زما رور مړ شو مثال خبره چې کوم دی هغه خو ستاسو زه د مړي تپوس نه کوم خو زما دا پیسې چې کوم دی کوم طرف ته لاړې دا حقاني صاحب دا د ګواهي په دې تاڼه کې چې چو صاحب ناست زه ورسره ناست وم د دې چې بات ضرورت ماته چې ستا څونه زور یې تکړه شه کوه چې څه کې هغه وکړه ما ورته زه زورور نه یم جي تاسو چې کوم دی زه شکریا ادا کوم چې تاسو زما دا روغه کړې وم چې کوم دی خو چې اوس ما سره ظلم دوباره وشو زه دا غواړم چې ما ته د پیسو څخه حل روباسم چې کوم دی مړ پېښه خدای پېښه او د الله قرآن پېښه زه دونه سخت خفه شوم چې ما ته زما د کلي مشر یې زه ستا احسانمند یم چې تا زما روغه کړې ده اوس خبرداره مطلب چې تا ما ته ځان دونه تکبر کې راوست مطلب چې کوم دی ځان الله تعالی جوړ کړ زه پرې ډېر سخت خفه شوم د دې تاڼې نه زه واپس وتم دا مرزا صاحب ګواهي دې ته زه مینه زهرل راغلی یم په دیان خان داسې چو ناست و دې ځای کې چې کوم دی هغه زه راغلی یم چې صاحبه دا جرګې والا راغول کړي د خدای خاطر وکړئ زما رور خو مړ شو د الله په کلام باندې روغ وشه تاسو د ما پیسې درکړي تاسو نه زه مړي تپوس نه کوم خو زه ستاسو نه صرف دا تپوس کوم چې ما ته د خپل حق راوګرځوئ باقي هغې پېښه او موږ پېښه ښې وکړه مطلب چې کوم دی زموږ ورور هم مړ کړی بس هغه هم مړ کړو خو تاسو څه کوئ دې کله داسې ځي کله داسې ځي اووه میاشتې شوې زه ستړی شم هر یو ور ډبم چې کوم دی زما فریاد څوک نه وړي دلته کې تاڼې ده چې راشم دا تاڼه دغه زموږ نه ده دا تاڼه د خلکو نه ده دلته دا خبره چلېږي مطلب چې په تاڼه کې ما یو سړي دمکې راکړي چې ستا څونه زور یې تکړه شه وکړه نو زه چا له لاړ شم چا ته ووایم ځکه چې ډي پي او صاحب خو مطلب چې کوم خبره رابي چې هغه ته به هم زه ووایم وینر سړی دی تکړه سړی دی د خلکو فریاد اوري چې کوم دی هغه ته به هم ووایم حالانکه د ډي پي او صاحب درخواست مې راوړی دی فقیر جان خان د دې خبرې ګواه دی که دلته په ډیپټي ته تپوس وکړي هغه ماته یې روزه ما جرګې والا سره نه کښېني جرګې والا موږ راغونډولي شو ما یې ستاسو وړ دې څه لپاره ده چې تاسو جرګې والا کښېنولي نه شئ تاسو جرګې والا تپوس نه شئ کولی چې ور ناروغه تاسو کړې ده ستاسو روغې نه پس دا مړ شو تاسو ولې تپوس نه کوئ جي بل جي ډي سپي صاحب یو خبره بله کومه زه دا خبره کوم ډي سپي صاحب چې یو روغ وشي دا ټولې روغې کېږي دی خو ما ته وګوره ما له چا سټام نه دی راکړی ما سره چا لیکل نه دي چې روغ مې په څو کړه په څه مې ونه کړه چې یو سړی ما ته سټام نه لیکي یو سړی ما سره دا خبره نه کوي مطلب چې بوی دا سټام دی زه پکې ګوایم پلانکې په ګواه دی په دونه پیسو مې دله روغ وکړه دا به زه سبا په عدالت کې هم خیم دا به زه ډي پي او ته هم خیم دا به زه تاڼي سچو ته هم خیم نو اخر مقصد چې کوم دی زما د روغه په څو شوه داسې روغې که یو سړی کوي چې هغه روغه وشي او په هغه روغه کې دوباره خلاف ورزي کېږي نو آیا ایس ایچ او صاحب ډي سپي صاحب حقاني صاحب دې خلکو ته اختیار شته دی چې هغې خلاف بیا څه کاروی کېږي روغه خو شوه خو چې د روغې د پاسه یو سړي مړ وکړي هغه د هغه لپاره بیا به څه کاروی وي د علاقې مشران د علاقې خلک د جرګوار چې څونه دي مطلب چې کوم د هغې خلاف به څه شوي دي نو مهرباني دې وکړي د نن دپاره چې دا څونه روغې سازي کېږي د دې دپاره جي ډي سپي صاحب بس په کې خبره کوم جي چې څونه روغې سازي کېږي مهرباني دې وکړي چې روغ خلاف ورزي څوک کوي که موږ دا کړی د متفقه طور باندې چې کوم دی په دې باندې یو ایکشن والي چې دا خلکو لا په سخته کاروی کېږي
قانون به مسري دا خلک په مسري دا نه چې قانوني به سره په دې کلی سونه بشران د خلکو روغي کوي چې دا ټول په یو پیج باندې چې خلکو سخت کاروایی نه کوي چې بیا اندره پر د قران ته پاسو نه کوي او د روغ د پاسو تجاوز نه کوي الله محمد رسول الله چې خرڅيږي مکمل خرڅيږي پودر خرڅيږي چر خرڅيږي صحیح شو زرا غلیم دلته کې زما دښمنی را شي چې څه شو څه شو نه نو غواړم علاج چې دې ما پیژني زه خپل دوه پریس کوم ته ما څه نن وای په ما پاس روزانه ته به کوم ځای په ما کور دی صحیح دا جمعه چې بالکل جمعه او جی دا د زه ولانه په 24 کې ډوګ د 15 یا 10 منټه بعد روزم صحیح شو دي زرانم دلته کې او هم باندې یو 10 منټه ټیم راغلی ته حقیقت نه خبروم چې آی څوک نه خرڅي او نشي نشته لري نو به تاسو کې به جمعه به جوړ شي جمعه صحیح دی بیا کنه جمعه صحیح دی کنه چې دونه خرڅي جوړونه زیات کال مخکې چې لګي پرانار و سلور لاګانی شو سلور لاګانی مولوی صاحب داسې تاسو بیا روپې کړی و دلته جی سلور لاګانی شو پرانار و شي وي د شپې ریکارډ چې پرانار و شي د شپې یو پکې نه و شي صحیح هذا عدنان اعظم صاحب ډیسپیوټ لګي راغ د شپې داوود خان چې شو د لګي د با په خدای قسم کې جاری دی وای ایا موزي زمون محله راغونډه شو او محله چې راغونډه شو او مونږ دغه او خپل میټینګ کو مونږ د اوجه تانکي سره ته ولټاوه صحیح شو جی تانکي سره چې ولټاوه ته نو راغلی چې ما به سوال جواب بیا کړو او نو خلک به سوال جواب کړو ټیک شو جی بل ورځ ما سوال جواب کړی دي تانی د چا په خلی میا کړی یا په خپل راغلم لا اله الا الله محمد رسول الله چې هغه له تانی نن راغلی چې ما دا وی ګورم با سره زه ټوپک ګرځوم یا یو د پر یا شل لپاره زه هغه لپاره سي خو پولیس سره بلای سکے چې راشي دلته او ته وې پاسه باندې شو بچی ته پاسه ته لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا ماشوم ورکوټ لري چې دوه ماشوم سکی دوه ماشوم زه اولم او زه به دخن او دا به ودروم چې دا چاک درکړي او سوګیس کې او سوګي وروړي څه شوږي ستاسو دا جیب یو ځاتې کړی وره زما یو بیا ته انداز راولې ما د قرآن لاس دی دا به خلکو د حقیقت کین پولیس سجو جیز یا ناجیز خو جیز به ښکار کو ناجیز به ښکار کو زما ماشومه سوځېدلې وه د 200 کروڑ باندې تطلب او ګل مالک خان ته ما پیژنې نه مې پیژنې تر نن ورپورې چې ته ټوپک لیدلی دی زما په شان دښمني وه چې اشته نه خو تا نه زه دا یو ګیله زموږ محله ټوله کې لیدلی چې زموږ محله ده چې ته په لاره کسان نه وایي په روانې سګرټ ډکوي چرسونه څکي ایس خرڅېږي دلته کې تاسو که نور څه نه کوئ سړی خو دي دفتر ته ځای راځئ که نه ځای که نه ځای راځئ تاسو ته دې تاڼه کې چا نه دي ویلې یو موټر سایکل والا او یو فقیرجان خان زنده‌باد چې هغه په یو څو به سورلکۍ به ضرور دي ضرور دي او زما په رب ذوالجلال قسم چې هغه هلک واپس راغلی ما ته وي ګورم با سره نن میاشت و چې دغه هلک هم پته نه چې څه شو څه نه شو یو جي زما لور سوځېدلې وه جي بله ورځ یو منټ جي لور مې سوځېدلې وه او زه روان یم په خپله ټوپک را سره و تماچه را سره وه نه غیر قانوني ګرځم او نه به څوک ووایي زما د موبایل آی ډي دی یو سړي وګوري چې که دې کې ما څه نمایش کړي یا مې څه بل څه کړي یا مې څه بل څه کړي ستاسو تاڼې او مروت خان راغلي تاڼهدار ولاړو زموږ ټول یو شان پولیس دی که دې هر ځای کې ولاړي یو بس دا تسلي کوي چې تسلي په حدودو کې ولاړو یو بس دا تسلي کوي چې حقیقت څه دی زما نه مخکې کار روا کلاشنکوف یې پرېښو که دا کلاشنکوف پولیس والو یا نوکر و یا اوسه لیسنس و د هغه دښمني نه وه د ما دښمني وه د هغه سره اپاجار د دښمنۍ نه ما سره و هغه سره لیسنس نه ما سره لیسنس و بله که یې موجود چې هسپتال ته تلم سره د لیسنس وې بوتل سره د لیسنس و بوتل یم په حوالات کې اچول یم شپې را باندې کړې ده د زړه او د بلډ پریشر باندې دا زما راپورټ صحیح شوه لیکن هغې ماشومې دغه هم دی په سبا یې راپرېږم په سبا عدالت ته تلم او دغه جج راپورټ هم چې دغه جج به د سلي کړي دي چې هغه جج به د سلي کړي او سلي او سلي دي پوه شوې کوم ځای کې دا چې دلته کې موټر وې پولیس یو منټ جي یو منټ درې پیرې بیا درغیم تاسو نه دا یو میاشت شل ورځې شو جي شل ورځې یا پنځلس ورځې شان به کېږي زه درغلم بیا هلته کې یو زمري تاسو کېنولې په تاڼه کې که تاسو نه څوک صحیح مسلې لري زما په رب قسم نه که څوک دغه نه ګل مالک خان دي بنا حقیقت خبرې به کوم ستا تاڼې خبره کوم خو دا سړی روږ هم ډیوټي یاده که نه تاڼې ډلو ستا تاڼې دغه کوم دا خبره کوم چې دې دیوال شاید ایس خرڅېږي کوم یو دوی که مې ثبوت نه کړل په دا ټول خلک چې کوم ناست دا برید باندې خرایې
او که ثبوت کړل نو بیا ما ته وویل چې څه جرم کوي یو به دا په قرآن کې نه دلته چې دا کلاشینکوف د پرې خو بیا غیر لیسن ته او دا ما سره ذاتیت او دا یې ولیکو په سبا زه راغلم د عدالت نه هغه ماشومه بیا ما پوښتنه راشي وګورئ دا سچو دا مفتی صاحب دا ما کور سړی دی دی به لړ شي او وګورئ ماشومه چې نن دا ډاکټر وایي کینسر یو څوک شوی ما به ته جواب راکړې هغه به جواب راکړي باندې څوک جواب راکړي دشمن ذہن میں 2-3 باتیں ہیں اس سے پہلے بھی ہماری سچو صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو میٹنگ میں ایک بات یہ سامنے آئی تھی کہ ہمارے علاقے میں بعض ساتھی ایسے ہیں کہ ان کا دشمنی ہے تو اگر ان کے پاس اسلحہ ہو بطور ضرورت وہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھے تو اگر اسلحہ کے ساتھ لائسنس نہ بھی ہو تو چونکہ ان کی مجبوری ہے تو ہم نے سچو صاحب سے کہا کہ ان کے ساتھ رعایت رکھا کرے کیونکہ وہ بغیر اسلحہ کی چل پھر نہیں سکتے اور جن کی دشمنی نہ ہو چاہے نمائشی ان کے پاس اسلحہ ہو یا نمائشی کے علاوہ ہو چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو ان کے ساتھ قطعاً اسلحہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جن کی مجبوری ہے تو ان سے ذرا پوچھنا چاہیے چاہے ان کے پاس جس قسم کا اسلحہ ہو بطور ضرورت وہ اپنے پاس اسلحہ رکھے اور ان کے لیے بھی چاہیے کہ وہ لائسنس وغیرہ نہ ہو تو ان کے ساتھ ذرا نرمی کا برتاؤ کیا کرے. اس کے علاوہ جس طرح تانے کے حالات ہے تو ہمارے اندازے کے مطابق تانے کو جتنے سہولیات فراہم ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا پولیس عملہ اچھا کارکردگی کر سکیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو موبائل ہے گاڑی ہے تو اگر ان کو زیادہ سے زیادہ تیل کی فراہمی کی جائے تو انشاءاللہ یہ زیادہ علاقے میں گشت کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کے حالات کو معلوم کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں اور اس طرح ہر علاقے میں جو پرائیویٹ سکول ہے اس طرح پرائیویٹ مدارس ہے اور چاہے سرکاری اسکول ہو پرائیویٹ ہو مدارس ہو تو ڈی پی او صاحب کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ انشاءاللہ جہاں بھی یہ ہے تو کبھی کبھار ان مدارس والوں کی زما عزت مند مشران ڈی پی او صاحب او ڈی ایس پی صاحب سنوبر خان چې یو ډېر خوږ او دروند سړی دی شخصیت دی او زمونږ راغلي څومره علما او د کلي زمونږ ملګري یاران دوستان دې ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. د دې نړوان دي زمونږ ډېرو ملګرو خبرې وکړې ما له خو ډېرو د خبرو چل نه راځي خو یو څو خبرې به د هغې په حواله سره وکړو ځکه چې داسې دي زمونږ افسران راغلي دي نو چې موږ پکې داسې خبرې وکړو چې هغه حق او سچ وي چې هسې په بل باندې الزام تراشي ونه کړو او په بل باندې هسې په ناجیزه باندې ګوته ونه نیسو. موږ د خپل ډي پي او صاحب سهیل خالد خان موږ شکریه ادا کوو چې دا زموږ یو داسې افسر دی ایماندار چې په دې علاقه کې په دې ضلع کې انشاءالله چې دی راغلي دي نو ډېر جرایم پیشه او ډېر جرمونه ختم شول او هغې دي د دې د ختمېدو کوشش روان دي. بل دي چې موږ لا کوم اسچوګان صاحبان راکړي تانولا نو موږ هم په هغې باندې پوره مطمئن یو او انشاءالله چې د هغې یو ښه کارکردګي را روانه ده. زمونږ په دې علاقه کې زمونږ چې کوم اسچو صاحب راغلی دی نو په ایماندارۍ باندې به خبرې کوو بېایماني به نه کوو هسې به په چا باندې الزام نه لګوو حق خبره به کوو سچ به کوو. اسچو صاحب نه زمونږ رشته دار دی او نه زمونږ برخلاف دی خو موږ به هغه خبره کوو چې حق او سچ خبره. لومبي د نسبت د پولیس موږ ډېر زیات شکریه ادا کوو ځکه چې دلته سمیع الله صاحب کم واده کې بچګانه بجانه وه ډنګ ډونګ به موږ به ترې خوب نه شو کولی خلکو به ترې خوب نه شو کولی په ارام به نو. سمیع الله صاحب د خدای خوشحاله ساتي ژوندی دی
پدی باندې غټه پابندي ولګوله او کس به تر اوچت کړ هغه ګانې بجانې ختمې شوې خو چې هغه کله د دې ځای نه لاړ تقریبا کال کې 2 کال هغه د ډیوټي کړې وه هغه ګانې بجانې بیا دوباره شروع شوې د بعض استیجوګانو کمی راځي انسان دی اوس دا استیجو صاحب راغلی دی د کم وخت شو زه د استیجو صاحب ته دا درخواست کوم چې په دغه کې بالکل پابندي ولګوه دې سره زمونږ نسبت خرابېږي د ګانو بچانو سره او خاص کر دا نوجوانان دا ډېر زیات خرابېږي. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے بھی ادھر ڈی پی او رہ چکا ہوں 2 سال ادھر میں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا اور نسطا کا میرا وقتاً فوقتاً چکر لگتا رہتا تھا. نسطا کے لوگ ماشاءاللہ بڑے پرامن کوآپریٹو اور پولیس کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرنے والے لوگ ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ابھی تک تو جن لوگوں نے پولیس کے بارے میں اظہار اپنا کیا تو وہ پولیس کے اس کردار سے یہاں پر خوش ہیں اور جس طرح باقی نفری کے بارے میں ایس ایچ او کے بارے میں آپ لوگوں کا اگر اس پر اعتماد ہے تو یہ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے اور میرا پورا کوشش یہی ہوگی کہ میں بھی ان کے ساتھ سٹینڈ کروں تاکہ یہ لوگ جس کام کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے سکے. وہ کام ان کا کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ یہاں پر نسطا کے لوگوں کو یہ پرامن ماحول دیں, یہاں پر انصاف دیں لوگوں کو اور یہاں سے جرائم کو کنٹرول کریں. اگر یہ اس چیز میں کامیاب ہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ تعاون ہوگا, اگر اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ پولیس کے بارے میں جو شکایت کرتے ہیں وہ پولیس کے رویوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تھانہ کلچر ٹھیک نہیں ہے, جب تھانے میں جاتے ہیں تو ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے اور ہماری بات نہیں سنوائی ہوتی, یا تھانے میں ٹاؤٹ آ جاتے ہیں وہ لوگوں کا سودا کروا کے کام کرواتے ہیں, یا یہ ہے کہ تھانے میں صرف 62 لوگوں کی سنی جاتی ہے. تو اگر یہ کام نہ ہو, تھانے میں ہر ایک کی پراپر سنی جائے, ہر ایک کو عزت دی جائے, تو 90% مسائل جو ہیں میرا خیال ہے یہیں پہ حل ہو جاتے ہیں. تو آج میں جو بھی سائل آتا ہے وہ چاہے غریب ہے, امیر ہے, کمزور ہے, طاقتور ہے, ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو عزت کے ساتھ ڈیل کریں, اس کی سنیں اور اس کو ہر ممکن طریقے سے انصاف دینے کی کوشش کریں, چاہے اس کا کام ہو یا نہ ہو. مگر یہ ہے کہ اگر ہمارے رویہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے وہ کافی حد تک عوام اگر سیٹسفائی ہو کے ضرور جائے گی. باقی لوگوں نے بتایا ادھر کے مسائل کا, وہ سارے میرے ذہن میں آ چکے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ خود آگے آئے ہیں. ابھی یہ جو ہے یہ چرسدہ میں آنے کے بعد میرا پہلا یہ کھلی کچہری ہے اور یہ مجھے چرسدہ کے عوام نے دعوت, نسطا کے عوام نے دعوت دی ہے, تو انہی کی دعوت پر میں پہلے آیا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ خود اپنے علاقے کے بارے میں, امن امان کے بارے میں بہت زیادہ آپ لوگ اس کا کانشیس ہیں. تو اسی وجہ سے میں بھی یہاں آیا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ عوامی تعاون بھرپور تھانے کو حاصل ہے. پولیس اسی وقت کامیاب ہوگی علاقے میں جب اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی, اسی وقت ہی وہ پھر جرائم پر کنٹرول کر سکے گی جب وہ پولیس کا جب عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عوام کا اعتماد ان کو ہوگا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کا اعتماد ہے. باقی جو مسائل آپ نے بتایا جیسا کہ ادھر چوکیوں کے اندر ہماری سہولیات, بنیادی سہولیات کا فقدان ہے, اس کا بھی مجھے معلومات ہیں, اور ہماری گاڑیاں بھی ساری پرانی ہیں اور ان کے لیے پیٹرول وغیرہ بھی کم ملتا ہے, اور ادھر جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی میرے نوٹس میں آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں یہاں پر زیادہ سے زیادہ سہولیات دوں تاکہ یہ لوگوں کے لیے سروس فراہم کر سکیں اور لوگوں کو بھرپور طریقے سے تحفظ کا احساس دلا سکیں اور لوگوں کے لیے بھرپور طریقے سے خدمت کر سکیں, جو کہ ان کا پرائمری کام ہے, جو کہ ان کا سب سے بڑا کام ہے. باقی پورے چرسدہ پہ ابھی میری دوبارہ تقریباً 5-6 سال بعد پوسٹنگ ہوئی ہے. کافی حالات ابھی تبدیل ہو چکے ہیں, پہلے سے کرائم کافی بڑھ چکا ہے. پہلے اتنا زیادہ کرائم نہیں تھا کہ جتنا ابھی بڑھ چکا ہے. اس کی ظاہری بات ہے, کئی وجوہات ہیں, آبادی بھی بڑھ چکی ہے, ذرا مہنگائی بھی بڑھ چکی ہے, بےروزگاری بھی بڑھ چکی ہے. تو مگر اس میں سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہاں پر منشیات کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے. پورے چرسدہ میں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آئس کا استعمال اور دیگر منشیات کا استعمال, یہ بڑی الارمنگ بات ہے. اور یہ
بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے اور آپ لوگ خود اس چیز کا شعور ہے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جو یہ آئس جیسا نشہ جو ہے ادھر پھیل رہا ہے. اور اگر آپ لوگ خود اس میں تعاون نہیں کریں گے تو یقیناً آپ لوگوں کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ضرور اس میں سفر کریں گے. میرا کام یہ ہے کہ اب ہم ادھر ایک بھرپور طریقے سے کمپین شروع کریں گے کہ جس میں ہم آئس کے خلاف سب سے پہلے جو ہے وہ کمپین کریں گے. اور یہ جو ہے اس میں آپ کا تعاون بھی درکار ہوگا اور اس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف ہم سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں نے اپنی تمام چرسدہ پولیس کو ہدایت کر دی ہے اور نسطہ پولیس کو میں خصوصاً ہدایت کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر جو آئس کا اور دیگر منشیات کا کام ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کریں اور جو بھی ہے اس میں ان کو پکڑیں اور سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دلوائیں. باقی یہ ہے کہ ادھر دیگر چیزیں بھی بڑھ چکی ہیں جس میں قبضہ مافیا بھی کام کر رہا ہے. وہ امید ہے کہ سطح میں اتنا زیادہ نہیں ہے مگر اگر کوئی ہے تو ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. اگر یہاں پر بدماشی کا کلچر ہے کوئی بھتے کا کلچر ہے تو وہ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ابھی کچھ کمپین چلائی ہے اس میں تو کافی کنٹرول ہو گیا. مگر یہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں کو بدماشی یا لوگوں سے بتہ گیری یا اور اس طرح کا غریب لوگوں کو تنگ کرنا یا قبضہ مافیا اس چیز کو ہم بالکل برداشت کریں اور اس چیز کے لیے پولیس بالکل تیار ہوگی اور کسی قسم کی بدماشی جو ہے وہ ہم ادھر نہیں مانیں گے. انشاءاللہ صرف قانون کا ہم کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹ کریں اور کوئی بھی چاہے وہ کتنا ہی باعث کیوں نہ ہو کتنا ہی وہ نہ ہو ہم کسی طرح بھی ان کو ایک غریب عوام کو یا مجبور عوام کو ہم تنگ ان کو نہیں کرنے دیں گے.